नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू। क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना वअबनाइना फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा फेम पारात व सवाश बक्सल बेख्तम नंबर आयत थी। ददी आयतुनो द मक्की आयतुनो सरारा बदो मुनासबत दानी चे बमक्की आयतुनो की द जिहाद मुताल्लिक़ द अल्लाह पाक हुक्म बयान शो। पदी आयतुनो की द जिहाद मुताल्लिक़ द जिहाद यो वाक़िआ जिक्र की। कलची मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफात शो। बनी इस्राईल ता द मूसा अलैहिस्सलाम द वफात न बाद योशा इब्न नून अलैहिस्सलाम पैगंबर जोड़ शो। द दिन दावत चलोर न बाद कलची योशा बिन नून अलैहिस्सलाम वफात शो। दागद वफात न बाद हिज़कील अलैहिस्सलाम पैगंबर जोड़ शो। द हिज़कील अलैहिस्सलाम द वफात न बाद दे बनी इस्राईल ता अल्लाह पाक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम राहुले गो। इलियास अलैहिस्सलाम द वफात न बाद अल्यसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक भी तराहुले गो। दागद वफात न बाद बनी इस्राईल ढेर द दिन दुश्मनी और मुखालफत छोड़ो को तरदीची अमालिका चिद जालूद बादशाह कौम भी पदी बनी इस्राईल बाने हमला उकड़ा और दा बनी इस्राईली टोल गिरफ्तार कर। बनी इस्राईल की चिकम ज़वानान बागी बांधी टिक्सुनो लगुल और चिकम माशुमान अगीने बिनती गुलामान जोड़ तौरात के नवाकिस्तु और बनी इस्राईल टोल द ज़ुल्मुन शिकार शो। पदी दौरान की अल्लाह रब्बुल आलमीन शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा कर। शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पले मोर बैतुल मुक़द्दस नौले को अल्तात तौरात इल्म मुस्तकी चिकला तौरात दस्तक द पारलाव अल्लाह जल्ल शानुहु दी शमूएल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नबूवत पर को और दी बनी इस्राईल तरौले को दे खल्क तेरे दिन दावत पर को ये हमारे कौम तेम दावत पर को लेकिन दी तकजीब को ये बनी इस्राईल की चिकम कसान द शमूएल न जुदो
اغوی د جالوت د جدول شمویل علیہ السلام تدبی اوی چې من بر غلطا پیغمبر اومنو چې ته زمون د پاری او بادشاہ مقرر کې چې دی عمالقو سره جهاد وکړو د دین خپل کسان آزاد کړو هم د خپل کورونو اوېستو مړی کړو بچی را ټول ګډوډ کړو حالانکه د عمالقو چې موسی علیہ السلام ته تاسو لاړ شي په دې حمله وکړي د عمالقو مبارک دي بنی اسرائیل وی موسی علیہ السلام ته چې فذهب انت وربك فقاتلا اننا هاهنا قاعدون تو استخدې دلار شي jihad کوي موږ jihad درځو خو چې کله په دې حمله وکړو دی ټول ګډوډ کړو به موږ له څو مقرر کا چې د عمالقو سره jihad اول نظر شمویل علیہ السلام تدبیر چې موږ له بادشاہ مقرر چې موږ دغه په نگرانی کې په دې باندې حمله وکړو د عمالقونا خپل ارض خلاص کړو شمویل علیہ السلام سره یو خکر کې دیدو یو وسر همساوه شمویل علیہ السلام ته ویل شو چې کله د دې بنی اسرائیل بادشاہ جوړه هغه سړی به جوړه چې تعالی راشي او داغه دراتو سره په دې خکر کې دا دل په خپل په جوش کې راشي او دا همسا چې د چا د قد برابر و بس دغه سړی ورني بادشاہ جوړه او د دې سره د دې بنی اسرائیل سره یو تابوت یو صندوق چې پدې کې د مخکنو پیغمبرانو د برکت اسباب لکه د موسی علیہ السلام پړیوي د موسی علیہ السلام همساوه د هارون علیہ السلام پکړېو چې دې بنی اسرائیل په کومه علاقه حمله کوله دا صندوق به ځان سره واغستو د بیا بدید د هغې د برکت او فتح حاصلې ده برکت موږ منو نن سبا داسې خلک هم شته چې هر څه ته شرک او کفر وایي دې برکت او تبرک ته هم شرک او بدعت نو چې کله جالوت بادشاہ حمله وکړه دې بني اسرائیل باندې د دې نه ځان سره صندوق هم یوړو الله پاک باغی باندې صندوق په وجه باندې عذاب راوست چې په کوم کلی کې به صندوق کې خوده هغه ټول کلی باندې به وبا راغله تر دې چې په دې طریقې سره پنځه کلی د دې جالوت هلاک شو اخر مجبور شو صندوق کې په دوه غوانو باندې بار کړ او غوان د کلی نه اوچړل الله پاک فرشتي راولې کړي او د بنی اسرائیل طرف ته صندوق ورسو د طالوت خپل ساروی ته رکشو د هغې د پاره یو ورځ ووت خپل ساروی ګوري چې ویې کتل شمویل علیہ السلام یې ولید ویل د ملاقات به وکړم پیغمبر دا ډېر نیک انسان دی چې کله دی ورغی په اخر کې هغه تیل جوشو شمویل علیہ السلام همسار واغښت هغه د قد برابر و شمویل علیہ السلام دې قوم ته وی چې ستاسو د بادشاہۍ د پاره منتخب دا طالوت بادشاہ ایوته تاسو په بادشاہ جوړه تا غریب سړی دا طالوت دبا خلق الاوبر اسمی یا دیر انسازو وی دا غریب سڑی دا بچا نمانو التا فرشتو چکم صندوق را روان کڑی اغیر او رسو دا طالوت دروازی تا خلق پیشو چی زمان دا بادشاہی دا پارا مستحق بادشاہ طالوت یقینا مقرر دی او بیا اللہ جل شانہ فرمائل چې د دې طالوت څخه صفات د بادشاہي د اټول په کې موجود دي یو دا چې انتخاب ول الله پاک کو بل دا چې دا عالم دي
تورات عالم او بلدار چې د وجود لحاظ سره خدي او د بادشاہي د لپاره ضروري صفات داد چې کله دې مقرر شو بادشاہ هغه نه بعد په عمالقه باندې حمله وکړه او عمالقه الله پاک هلاک سره د جالوت او بني اسرائيل ته او طالوت او د دې ملګرو ته فتح ملو شله رسته باقي واقعا بیا راشي په اسلام کې د بادشاہ او د امیر د انتخاب لپاره او څو شرطونه دي چې سړی د مسلمانانو بادشاہ جوړې د کې بس صفات اول صفت دار چې د مسلمانانو بادشاہ به مسلماني الله رسول پیغمبر دین دا بونی فهم شرط دار چې د مسلمانانو بادشاہ به عاقل بالغ نابالغ بونی او کمقل بونی دریم شرط دار چې دا به بهادری بے غیرت او بزدل و مسلمانانو بادشاہ نه جوړیږي څلورم شرط دار چې دا به سړی وي زنانه و مسلمانانو بادشاہ نه جوړیږي په اسلام کې پنځم شرط دار چې دی به عادل وي که ظالم او فاسق او بدکار او دا به مسلمانانو د بادشاہ اهل نه او شپږم شرط دادی چې دا د نبی عليه السلام د قریش د خاندان نبی خدا شرط مثال د نور شرایط موجودګي کې دا موجود نشي بیا بادشاہ جوړې دي اوم شرط دار چې دی عالم وي مسلمانانو بادشاہ سره بدل دین بوي وي داسې بني چې غلط شي په زیارتونو باندې سجدي لګي او دا د مسلمانانو نیک بادشاہ او دی بتا سره مدینه د تروړي او تاسو له پاکستان نه مدینه جوړ داسې بني اتم شردار چې دی متقی وي پرهیزګار وي شرابي بني غل بني نن زموږ د مسلمانانو بادشاہ الله دې معافي وکړي موږ د پاکستان چې جوړ شوی دی نو بادشاہ چې راځي ناغدم رغلو کې چې روان بادشاہ ایران غلاګان اخلاصي نو چې دی خپل کوم کې روان کا چې بل په راځي ټول غلاګان روان دي او ځوسنی چې ناس ته خلک دا ډېر نیک سړي او چې کله د ټیم چې تکور چې د وسونه غلا کوي اوس پاسې بل غلا چې څونه کړی دا او چې کله د پسې بل راغی هغه یو کله مخکنه غوډر غټ غلو خزانه غټول هغه وړي دا ټول رواج دي زمون د ملک او یا کله تیر جو په داسې بادشاہ راغلی چې چاویل چې یقینا دا ډېر نیک انسان او دا غلا کړی نه د اسلام بادشاہ د پاره دا شرایط دي نن سبا حالات جدا نن سبا دا شرطونه د بادشاہ کې شته نه پکې عدالت شته او نه پکې عقل شته نه پکې مسلمانۍ شته نه پکې تقوا شته او نه پکې بهادری شته او نه پکې د مسلمانۍ صفات شته ډېر کمزوري حالات د الله جل شانه د بنی اسرائیل لپاره د بادشاہ انتخاب کو چې هغه بادشاہ طالوت مقرر شو هغه نه بعد دی بیا روان شو jihad ته مخکې چې شو ان شاء الله بیا بل درس کې وایي الله جل شانه فرمایي الم تر الى الملئ آیتان دي کتل هغه جماعت تا یا آیتن په با جماعت باندې من بني اسرائیل د بني اسرائیل من بعد موسی پس وفات موسی علیہ السلام اذ قالوا لنبي ارکل چې دی وی دی بني اسرائیل خپل پیغمبر ته له مبعث لنا چې ته مقرر کړه زمون د پاڼه ملکن بادشاہ دې تکم پیغمبر شمویل علیہ السلام دې ته په دغه وخت راغلو او دې قوم هغه وی چې موږ له بادشاہ جوړ نو قاتل فی سبیل الله چې موږ جهاد کو د الله پاک په لار کې قال او دې تر دې پیغمبر العزیتم قریب چې تاسو ودا سونه کوي ان كتب علیکم القتال کچره فرض کړی شو پتا سو باندې jihad الله تو قاتلوا دا چې تاسو jihad نه کوي قالوا نويدي بني اسرائيل وما لنا وسجد من لرا چې موږ jihad نکو الله نو قاتل فی سبیل الله دا چې موږ jihad نکو د الله پاک بلاره کې وقد خرجنا من ديارنا او هادار چې موږ مستری شو زموږ د کورونو او بلاینا د خپل
جنگونه فلما كتب عليهم القتال فزرقلت فرس برجو بدي باند جهاد تولوا بإعراضك إلا قليلا منهم مگر كم كسان جغي جهاد كدبين والله عليم بالظالمين والله باق فيدي فظالمان باند وقال لهم نبيهم او دي تردي پیغمبر ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا بشك الله پاک مقرر کړی استاد په طالوت بادشاہ قالوا ودي قوم بني اسرائيل ان يكون له الملك سنگ بشير الپار بادشاہي علينا پمن باندې ونحن حق بالملك منه او حالدار چې موږ ډېر حقدار دي بادشاہي ددنه ولم يؤت ساعة من المال او حالدار چې نه ورکړي شي د فراخي د مال قال اويدي پیغمبر دیتا ان الله اصطفاه عليكم بشك الله پاک یې ورکړي مختار کړي پتا سباندي وزاده بسطه في العلم والجسم او زیات کړي دلرا بسطه فراخي في العلم فعلم کې والجسم او جسم کې والله يؤتي ملكه من يشاء او الله پاک ورکوي پاچای خپل چاته چوغاړي والله واسع عليم او الله پاک فراخ او زیات علم والا ذات وقال لهم نبيهم او دي تردي پیغمبر ان آیت ملکه یقینا نغر بادشاہ ددو ان یاتیکم التابوت چرازی بتا ستا التابوت اغسندو فی سکینة من ربکم چپاغی کی اطمینان دستاز پارستاسو درب دا طرفنا وبقیت و تبرکات کی مما دا سنا ترک آل موسیٰ چپریق موسیٰ علیہ السلام وآل هارون علیہ السلام تحمل الملائکہ چبار کھڑی ہوئی دی تابوت در فرشتو ان فی ذالک یقینا پدیک الآیت لکم خامخان غدستاس دپارا ان کنتم مؤمنین کجر تاس مؤمنانی واقع